الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله رب العزت په دې آیات کې یو خبره کوي. الله وی الم تر الی الذین یتنغر ها کسانو ته اوتو چې ورکړی شي نصیبا سیسا برخه من الكتاب د کتاب نه، یعنی چې علم د کتاب ورکړی شي عالمان دي. یؤمنون دی ایمان ساتي بالجبت بس باندې په جبت بود باندې و طاغوت او په طاغوت باندې. ويقولون وایدي للذین ها کسانو بارکی کفرو چې کافران دي هاولای دا خلک اهدا ډیر په هدایت دي من الذین دا ها کسان نامنو چې ایمان ور سبیل له جهت دلال. خبره دا چې کله مسلمانانو د کافرانو لا په بدر کې خټټ شکست ورک او یای مردار کړو او یای ژوندۍ راټینګ. نو اوس د یهودیانو سره غم شو چې بای که داسې فتح روان د دې چې څنګه په 313 باندې زرو له دغه شکست ورکو خو مسلح حل کړه. بیا خو ورپسې زمونږ نمبر دی دلار مکې معظمې ته د کافرانو سره هغه ټیم سفیان د ابو سفیان چې د هغې مشر هغه سره خبره وکړه چې راځئ تاسو د بار نه په مدینې منورې حمله وکړئ، حالانکه یهودیانو دي او موږ به د دننه نه د یهودیان ورته وي چې موږ به کافران ته وي مشرکان چې موږ به د دننه نه په دې حمله وکړو. خیر دا خبره وکړله. نو اوس کیسه داسې شوه دوی ورته ویلي ابو سفیان ورته چې یاره زموږ په تاسو اعتبار نشته، په تاسو موږ څنګه اعتبار وکړو؟ ځکه وجه دا ده چې په تا موږ اعتبار وکړو نو خبره دا ده چې ته اهلي کتاب یې هغه اهلي کتاب دی، ته ځان ته کتاب والا یې هغه ځان ته کتاب والا وي. هسې نه چې دواړه راته یو ځای شو موږ وخېده بوسس خیرانه جوړ کړي. نو دوی ورته چې وایي څنګه به اعتبار وکړو؟ نو دلته بعضو لیکلي دي چې دغلته یو بوت و هغې ته به د جبت و طاغوت وي. نو دې سره به چې چا معاهده کوله ملا بړه هغې ته به سجده ولګولو، هغې باندې به بیا لاس راښکل لاندې وساتي، لاس به براخ کو دا به د هغې د قسم و دغه مضبوطوالی صحیح. نو دیم دا چالو کو حالانکه دا د دې په مذهب کې حرام و بندو هغې دې ته د بت پرستي وي. بیا هم داسې وکړو. بیا ورته د ابو سفیان ووایي چې هلکه یا ده وي یا بل کار و دې ته کې دا طاغوت چې دا څه ته ویلی شي؟ دواړه یا بوتانو نومونه یا وغیره دغه نور کیسه چې ما ورته وکړه. طاغوت یا چې صنم او شیطان او نظام غیر الهیه، یا بت ته ویلی شي یا شیطان ته ویلی شي یا کاهن ته ویلی شي یا جادوګر ته ویلی شي یا چې د جادو منتر او غشیزان بلا شیزان پکې راځي، دې ټولو ته طاغوت ویلی شي. او یا نظام غیر الهیه یو داسې نظام چې هغه الهي نظام نه وي هغې ته چې دې طاغوت ویلی شي. نو دې هغې طرف ته ټیټ شو سره ټیټ یا دغه مراد. بیا ورته د ابو سفیان یا بل دغه ټیم چې له اسلام ابو سفیان نور یا بل کافر ورته به دغه موقع وي چې زمونږ دین ښه دی او که نه د مسلمانانو دین ښه دی. نو چونکې ډایرکټ ورته دي دا نه که ډایرکټ ورته چې ستاسو دا ښه دی نو بیا خو په هغې ورته چې دی خاصې لکه مونږ ته بس د خولې په سر وي. نو دا ارامیان وي چې اعتبار یې په مونږ جوړ شي. نو ورته وایي چې ستاسو په دین کې څه دي تاسو مونږ ته ووایه. نو هغې هغه چې کوم یو څو ښه کار هغې وي چې موږ حاجیانو باندې اوبس کوو، موږ چې د حرم شریف خدمت کوو، موږ دا کوو موږ دا کوو. دا یې ورته ونه وي. نور خو دې ته هم پته وه چې په حرم شریف کې په کعبه کې بوتانو دروي دا نو دي د هغې د خوشحالولو دپاره وي سړیا تاسو خو ډېر په سمه لار یې هغه نور پسې دي. نو خدای پاک دغه خبره د آیت کې ذکر کوي چې ویقول الذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین، دا ډېر په هدایت دي دا کافران د هغه چا نه چې ایمان یې راوړی د وجې دلال. الم تر آیات نګوري الذین ها کسانو ته اوتو چې ورکړي شوي د نصیبا برخه
من الكتاب د کتابنا یؤمنون دی ایمان ساتي بالجبت بجبت بوت باندې والطاغوت او طاغوت باندې طاغوت څه د سنم او شیطان او نظام غیر الهیه فطاغوت باندې ويقولون وايدي للذين فبارد کسانو کفرو چې کافران دي هؤلاء دا هلک اهدا ډېر په هدایت دي من الذين دا کسانو آمنوا چې ایمان راوړي سبیلا لجهت دلاره اولئک الذین دا کسان دي لعنهم الله چې لعنت کړی دی الله رب عزت په دوی باندې ومن يلعن الله په هغه چا چې الله رب عزت لعنت کوي فلن تجد له نتبون مومد لپاره نصيرا سدارو ام لهم آیا شته د دوی لپاره نصیبون صبره من الملک ام لهم آیا کچرته وي د دوی لپاره نصیبون صبره من الملک د بادشاہي نه فیضان په دغه وخت کې لا یؤتون الناس نه به ورکړي دي خلکو ته نقیرا په اندازه د نقیرو نقیر ویل شي هغه پرده چې د کجوري د خوږوالي او د هډوکي ترمنځ وي هغه ته مراد ده د فتیل معنی پرون تېره شوې وه چې د کجوري د هډوکي ترمنځ چې د کنده شانتې د لارې په دې کې د نرۍ تار او قطمیر دا ویل شي هغه هډوکي چې د هغې د پاسه یو تار یو ټاکې شانتي هغې ته چې دې قطمیر ویل شي خیر نو الله رب العزت وایي که دوی له مې معمولي شانتې دغه ورکړی وي دکه دا پټ چې څومره دی دا کجوري د خواږي او د هډوکي ترمنځ نو دوی به د دې په اندازه مې ورکړی هم به دي خلکو له چې که دوی له مې بادشاهۍ نه څه حصه ورکړی دوی به د هغې په اندازه هم چا له نه وي ورکړی داسې قوم دی ام لهم که چېرته وي د دې دپاره نصیبون څه حصه من الملک د بادشاهۍ نه فیضان نو په دغه وخت کې لا یؤتون الناس دوی به نه یې ورکړي خلکو ته نقیره په اندازه د نقیرو نقیر هم وپېژنده ما درته وویل هم یحسدون الناس آیا دی حسد کوي په خلکو باندې دیو په رسول الله صلی الله علیه وسلم حسد کو چې د ولې پیغمبري ملو شو او دا حسد به کو چې د په بیبیان چې بیبیانې ور ډېری دا به حسد کو حالانکه یې حکمتونه وبداشي یو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه ژوندۍ دا ټوله محفوظ شي چې امت ته رانقل شي بل دا چې د هر بعضې قومونو سره رشتې راځي چې د اسلام طرف ته مایل شي ام یحسد نورم بلا واجب ام یحسدون الناس آیا دی حسد کوي په خلکو باندې علامه په هڅه باندې آتاهم الله چې ورکړي دی الله رب عزت دوی ته من فضله د خپل فضل نه وهي النبوه پیغمبري ده فقد آتینا یقینا موږ ورکړي وو علی ابراهیم علیه السلام کدي دا بیبیانو باندې حسد وغیرہ کوي موږ ابراهیم علیه السلام اولاد له ډیره بچي ورکړي و یو دغه شان داوود علیه السلام وغیرہ هغه غوچدینو د داود علیه السلام غالبا نن مې بیبیانې ذکر دي چې یو کم سل بیبیانې وي دا سلیمان علیه السلام باره کې راځي چې د هغه څو زر بیبیانې وي خو هغې له الله رب عزت دا طاقت په هغې کې ایښي وو هغې کې خدای طاقت ایښي وو هغې په یو وخت باندې سلیمان علیه السلام دغه ټولې بیبیان ته نږدې شوي دي دا طاقت فقد آتینا یقینا موږ ورکړي وو علی ابراهیم علیه السلام ته الکتاب والحکمت او حکمت وعدینا ورکړو موږ ته ملکن عظیما لویه بادشاهي چې دا دوی ته ورکړې وه ښه بیا الله رب العزت فرمایي فمنهم بس بعضې د دوی نه د یهودیانو دغه نه عیسایان نه من هغه څوک دی امنه چې ایمان یې راوړو به په دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ومنهم بعضې د دوی نه من هغه دی صد عنه چې اعراض یې وکړه دغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وکفا بجهنم او کافي دی جهنم سعیرا اور بل کړی شوي یا سعیرا سوځونکي ان الذين يقينا هاكسان كفروا چې کافران دي انکار یې وکړ بیا آیاتنا زموږ په آیاتونو باندې سوف نصلیهم زر د چراب حکم دي یا وابچو مونږ دي لره نارن اور ته کلما بسر کله نضجت چې بل شي جلودهم اوس وځي جلودهم سرمند دي بدلناهم نو بدل کې به واچو مونږ دي دا جلودن غیره بل سرمن د دې یو سرمن چې سوځي نو بله به کله به هغه یخه چینه د هغې کې چې څنګه سړی اوبه وڅښي هر څه دا بلکل بېچیني نو دا تر بس نظام به ټول ګډوډ شي دننه دا هر څه به ترې اوبه وي کلمې وغیره دومره داسې اوبه به وي بیا هلته به سرمن راشي بیا به چې جهنم وي بیا به سوځي نو هغه به بیا عذاب ده بیا عذاب بار بار به دا به دې ټول دغه بس دې الله دې وساتي یا دا
دین مراد چې جوارح ته ټول اندامونه ته مراد دي بدلناهم جلودا چې دا ټول اندامونه به سوځي بیا به خته سمي بیا به څنګه لکه ریجیږي په اور باندې کشان به الله دې وساتي الله دې وساتي سخت عذاب کلما بصر کلان ادوجت چې وسودي جلودهم سرمند دي بدلناهم په بدل کې ور ګموندي دا جلودن غیرها بلا سرمن ليذوقوا العذاب لپاره چې وسګي دي عذاب ان الله یقینا الله رب العزت عزیزا غالب دی حکیما حکمت والا دی وس الله فرمای والذین هاکسان امنوا چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب فخری موجودات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سندخلهم زرد چې داخل وکړو موږ دي دا جنات دی داخل کړو جنات جنتونو ته تجری چې وایي به من تحت الانهار لاندې عین ولي خالدین بیا چې دی به همیشه پای کې ابدا همیشه لهم د دې لپاره بیا باندې کې ازواجون بیبیان وي مطهراتن فاکیزه چې پای به ماهانه بیماری ناراضي یعنی هیڅ نه پاس ورته نه داسې پاکي بیبیان وي وندخلهم او داخل وکړو دي لرا ذلن سورتا ذلیلا ګور سوري یا وندخلهم او داخل وکړو دي لرا ذلن سورتا ذلیلا داسې سوري چې سبب د راحت به وي همیشه اوس دې کې علما فرمایي چې د ظاهر علما د کشان معنی نشي ګولې څنګه چې صوفیای کوي صوفیا وای دلته مراد د ګور سوري نه دا تجلیات او انوارات د الله رب العزت دي لکه د الله دیدار بچ نصیب کی د قیامت ورځ بشي د الله رب العزت وی مراد دې سره وي چې کله د قیامت ورځ شي د الله د جانب نه به اعلان شي چې د یوړمبي به یو هوا راوالوزي داسې هوا داسې خوشبوئی به چې ما کې بچانی محسوسه کړي د مشکو بشان د انسان دی پوزي ته به هر انسان دی پوزي ته به ورورسي او انسان د کیفیت به سم بدل شي ځکه هر انسان په ویه باندې د الله رب العزت دیدار په دې سترګو باندې نشي کولی او په ویه باندې او په آخرت کې به الله رب العزت طاقت ورکړي انسان لره دی به بیا کولی شي خیر بیا نو مراد وی بیا به اعلان وشي چې دغه د الله د دیدار طرف ته راځي چې کله روان شي انسان د الله دیدار باندې لومبني به د داوود علیه السلام څخه تلاوت کوي خیر داوود علیه السلام به تلاوت شروع کی ناشنا تلاوت وي ناشنا تلاوت بیا د داوود علیه السلام داسې تلاوت امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي وی اکثر به داسې وشو چې د امام داوود علیه السلام د مجلس نه به 400 جنازې د اوچتې شو داسې ناشنا خوان به و د هغه په تلاوت کولو کې د زبور تلاوت به کو او چې کله به تلاوت کوو البدايه والنهايه وی ان الانهار تقب لصوته وی دا نهر چری او دا علم حضرت شیخ صاحب ویلي دي دا بابا دا ترجمه کې شته دی باندې ان الانهار تقب لصوته وی دا نهرونه چری دا به ودریدل چې کله به د تلاوت کو الله داسې د معجزه او با اواکه به مارغان بیا صرف د زیاده پاسه تاوید او زناور بران غیبه د دې کلام ورید هر قسمه زناور به د ځنګل ناران خیر دی به تلاوت کی او بیا د دینه بس په الله رب العزت په خپل د سورۃ الرحمن تلاوت شروع کیا سم زبوی چې الله رب العزت په خپل کلام تلاوت کی الله رب العزت د دیدار را نصیب دی وجه قاری طیب رحمه الله فرمای په خپل داغه په خطباتو کې دي چې د الله رب العزت دیدار به چې په جنت کې چاته نصیب کیږي نو چې څوک څومره د جمعې پر ورځ خطبه کې امام ته زیات نږدې وي دته به دا دیدار نصیب کیږي مخامخ وسو په دې حساب به او اخیری چې کوم جنتی د دیدار نصیب کیږي د ټولو نه چې کومه درجه دا اوچته درجه چې خصوص په اعلی مراتب له رسول الله سلام هو
داسې درجه ده محمد بشر لیس کالبشر بل یاقوتة حجر لیس کالحجر دا هغه درجې ته نور پیغمبران نشي بیا د پیغمبرانو درجو ته نور خلک نشي رسیدي بیا د صحابو درجې ته نور خیر داس ورپسې راځه خو اخیری چې د چا درجه هغه به هم د مشکو په غونډۍ باندې ناستي ښه خیر بیا ګوره ترمذي شریف کې حدیث دی جلد ثانی کې وی ابو بکر دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو شاګرد ته دی ورته وی چې ځه خدای پاک دې موته د جنت په بازار کې بیا راوځي هغه ورته چې ولې هلته به بازار مې هلته بازاري چې کله د الله دیدار وشي نو بیا به د دغه طرف ته انسان لاړ شي او دته پکې ارسه ملاویږي خو بغیر د پیسو قرض مرض کاته به پکې نه کني هلته هم بیا تنګي له خیره او بلا خبره به پکې دی چې یو انسان به د خپلو ملګرو سره ملاقات کوي هر څوک به د خپلو ملګرو سره لکه موږ به د عبدالله سره میلاویږي عبدالله به موږ سره میلاویږي داسې نور ملګري به دا به د یو بل سره مامجي به میلاویږي یو بل سره به ټول میلاویږي نو دا یو جنتي چې د دې بل جنتي دا د ملګري دا لباس خدای پاک دې خو زمانه په بره درجه کې دی او د ده دا جامې خو ډېرې ښکلي دي چې دا ما لکه تاسو به مو وایي چې هو دا پلانکې خو رانه ډېره په درجه کې د دې څومره ښکلي جامې دي خو خیر تاسو له به شاپینګ چې دی نو دا سړي کوي نو دې به وایي دا جنتي به وایي چې خدایه د دغو چې دی نو زمانه ښکلې جامې دي نو دې به وایي چې دا جامې زما وي بس درته به هغه نصیب شي خو دا کشان به د ښځو دپاره هم شاپینګ کوي الله دې دغه را نصیب کړي نو دا جنتونو دغه اعلی مراتب الله دې راکړي د خپل ځان نو د دې نه ذلا ذلیلا د دې نه مراد دغه دی ښه په ذهن کې دا خبره کېنوي ښه بیا الله فرمای ان الله یقینا الله رب العزت یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کې امانتون لرا الی اهلها داغي اهل ته امانت پورا امانت بدل حد په منځ کې پروت وي که چا روزان امانت په دا دنیا خبره دا ده چې انسان تا سره د چا خبره دا امانت ده المجالس بالامانه حدیث کې راځي چې مجلس هم امانت دی نو خبره به چې د دې وجه حدیث کې راځي چې یو کس تا ته خبره کوي او ګیر چاپېره وګوري پوه شه چې دا خبره دې صرف تا ته کوي بل چاته نه کوي نو دا به چاته نه کوي اوی توبه زنانه و یا یو کس چې دی نو زنانه ته وایي چې ښځې چاته غږ مه کوه و یاره و د اسمان ته مې کو چینجي رانه پرېوته هغې وایي چې ښه وي بلې زنانې ته وایي چې خورې تا ته ویم خو چاته وایمه ښه د ما سړي و د اسمان ته کو ګوره ژوندي چینجي ته پرېوته هغې بلې ته وایي چې پلانکې راته ووایي چاته وایمه خو تا ته ویمه هغه پلانکې او د اسمان ته کو سړی نه دی هغه و د اسمان ته کو د هغه نه داسې بلا چینجي پرېوته ژوندي یا هغې بلې ته وایي چې خورې تا ته ویمه خو ګورې چاته وایمه پلانکې وی او هغې ته پلانکې ویلو چې د هغې خاوند و د اسمان ته کو نو د هغه نه داسې مړ کارغه پرېوته وی هغې بلې ته ویه چې چاته غږ مه کوه پلانکي و د اسمان ته کو داسې چې دی دا کارغان به لاندې تلو راتلو داسې بلا کارغان خیر باچا دا خبره تللی ده چې بای داسې کیسه ده چې د اسمان ته کو هغه دی راوښتلی چې بیخ دی اوسه دا څه معامله ده ده ورته چې بادشاه دی چې سوچ کړی چې او ښځې ته مې مړ چینجی یاد کړی چې بیخ دی د ښځې اوسي ورته چې بادشاه په خدای کې نو که هېڅ هم نشته بس خبره داسې وه ښځې ته مې د خولې نه ووتو هغې نه چې دی کارغانو قافلې ته خبره لاړه نو خبره داسې ده چې ښځه وایي وی خو چې منګه رم راشي وی چاته غږ مه کوې هسې خبره درته کومه خو چاته وایم نو هغه چې تا ته مو چاته وایم نو بل ته مو چاته وایم بل ته مو چاته وایم الله دې معافي وکړي هلک په ملګرو کې مې چاته غږ مه کوه تا ته بیا بل ته لړ شي هغه ته یې وایي نو الله رب العزت وایي چې دا امانتونه چې دي د دې به خیال ساتي دا به چې دې چاته نه وي خبرې به ده خاص کر د انسان عیبونه به نه راښکاره کړي د انسان عیبونه به نه راښکاري د قیامت په ورځ به الله رب العزت یو انسان خپل ځان ته رانږدې کړي او کما یلی کې بشانی پر صادر به راوځي ورته چې بنده تا پلانکې ګناه کړی و او خدای کړی مو وبه یلی پلانکې دې کړی و او کړی مې
یا الله ته موس بیا راټینګې بخښنه خو شوې ده تا ماته نه الله رب العزت ورته چې څنګه مې در باندې دنیا کې پردې اچولې وې ځه دکه شان مې در باندې آخرت کې پردې واچولې بخښنه مې درته کړې د بل ستار ذات الله عیبونه د خلکو پټوي د بل عیبونه به پټ ساتي ها نو الله رب العزت تاسو ته وایي چې امانات هغې ته حواله کړي دا طلحه رضی الله تعالی عنه د اسلام نه وروړی چې کله مدینه چې دی نو دا فتح شوه دا مکه معظمه نو علی رضی الله تعالی عنه دنه چابیانې واغستې او ورته وی چې ته د دې اهل نه یې هلته قرآن کې هم راځي چې د مسجد حرام وغیره دي هغه خلک دي چې ایماندار وي تقوادار وي د الله او د رسول فرمانبرداري کوي رسول الله او د ده په اړه کې چونکې دا خبره وده وي چې زه اسلام راوړم دی رسول الله سلام نه رایي چې صرف زمانه خو چابیانې د کعبې مبارکې واغشتې نو رسول الله سلام هغه ورته وي چې علي صاحب یې راوسته وي دا د چابیانې واغشتې ده ورته وي چې او ما د چابیانې واغشتې خو دې اهل نه دی قرآن کې خو داسې راځي نو هغه ورته وي چې صرف ما خو ایمان راوړو هغه ایمان راوړو الله رب العزت دا آیات را نازل کړ د علي رضی الله تعالی عنه رسول الله سلام چابیانې واغشتې هغه له ورکړو زه دا به تا سره ستا خاندان سره همیشه او تر اوسه پورې هغه خاندان کې را روان ان الله یقینا نو دا آیات را نازل شو ان الله یقینا الله رب العزت یامرکم حکم کوي تاسو ته تؤدوا الامانات چې حواله کې امانات لرا الی اهلها دای اهل دا و اذا حکمتم او هر کله چې فیصله کوي تاسو بین الناس په منځ خلکو کې ان تحکمون تاسو فیصله وکړئ بالعدل د عدل او انصاف ان الله یقینا الله رب العزت نعم خدای هغه یعظکم ډیر خدای هغه شی یعظکم چې نصیحت کوي تاسو بی بای سره اوس دې دویم کې وایذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل فعدل عدل ستویل والعدل الا یظلم احد احدا دې د عدل ویل شي ان یعطي كل ذي حق حقه چې ته هر حقدار له دغه حق ورکړي یا شرح عام چې کوم تعریف کې والحکم وفق الاحکام الالهیه چې حکم د احکام الهیو مطابق شي دې ته عدل ویل شي الله دې را نصیب کړي ان الله یقینا الله رب العزت نعم خدای هغه سیز یعظکم چې نصیحت کوي تاسو به بای سره ان الله یقینا الله رب العزت کان دي سمیعا اوریدونکي بصیر لیدونکي یا ایها الذین آمنوا ید ایمان خاوندانو اطیعوا الله تابعداري کوي د الله رب العزت او اطیعوا الرسول او تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور الله رب العزت ځان نه ذکر کړ نو ګور منبع د شریعت چیرې صرف قرآن هم دی احادیث هم دی صرف دا بنوي چې زه قرآن منم نور څه نه منم لکه د اهل قرآن او پرویزیانو نو کافر بشي بلکې د قرآن تشریح چې دا صحیح احادیث یا احادیثونه انکار بنه کې که څوک د احادیثونه چورلټ انکار وکړي نو دا کس کافر دی الله دې وساتي دغه بیا خبرې دې بل هغه چاته په موقع بیا وکړو بل الله وی واولی الامر منکم او د صاحبانو د فقه د استاسونه یا اولی الامر چې کوم بادشاہان دا غینه بغاوت مکوي باغی کیږي ما اسلامی مملکت نه چې اسلامی قانون وکړي او اولی الامر منکم یا صاحبان د فقه لکه ابن مسعود او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې کوم معنا کړی دا هغه چې کوم معنا کړی دا چې صاحبان د فقه یعنی چې کوم خلکو تفافقه کې اثر رسوخ وي او پوهوي دا غي تابعداري وکي یا علما لیکي وی کچاته د باچام والی نو دا باچا بچی دی دی با فقه کې دی چې کله حکم لاگو کوي نو دی به محتاج وي او قاضي ته او قاضي به څوک هغه عالم بس بیا به مولوی فقه نو صاحبان د فقه دا هغه تابعداري وکي واستبره چې زه خو د دې کم ځای دا حکم نو ورته جوړ الامر منکم چا ویلي دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا ویلي او کم ځای ویلي موږ د مستدرک کې ویلي دي قد اوجبهم طاعتهم هغه وی چې واجب دي تعدد اول الفقه وال صحیح نورم بالا پدې باندې احادیث دي او قران آیاتونه هم دي نو بیا وی چې صحیح ده موږ د ټولو په کو تابعداري کو د امام ابو حنیفه څخه خو یوازې ضروری نه موږ ورته چې نه په یو وخت کې د دوه امامانو تابعداري نشي کېږي بس د یو امام به تابعداري کوي ځکه مسائل لاسي دي د یو پنځ باندې چې باندې کې نه کله وینه لړ شي نو مون نه ماتيږي د بل پنځ باندې ماتيږي سبا کې پدې کې نو الله رب العزت فرمایي فإن تنازعتم بس که چرته تاسو
په جګړه شو بشي پس شکی فردوه واپس کې دی لرا الی الله د الله جانب طرف دا و الی الرسول او د رسول الله صلی الله علیه و رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف دا اوس د فقهاو کار دی دا ام بنده دا کار نه لري ورنه زه اوس دې چې اثر به باز شروع کوم دا صرف د فرض په تعریفاتو کې نو عام کس په بګوي کې نه وای دا کم ځای نه هغه به چې دا مستدرک او حاکم او د بخاری شریف او د چې دا د فضایل اعمال برابر دیو که نه دي فضایل اعمال اوچت کتاب دی او که دا اوچت کتاب دی یا چې دی نو دا سند پکې لاسته وي دا به د خوراک شي چېرته نو نه دا علما به دا حکم چې دی قرآن او حدیث سره بیا ګوري دا د امام شافعي صاحب کار دی دا د امام احمد بن حنبل صاحب کار دی دا د امام مالک امام سفیان ثوری رحمه الله کار دی دا د زمانه چې دی نو د مولا ګوټي کار نه دی خیر دا خبره ده ان کنتم کو چریتا سو تؤمنون بالله چې ایمان ساته په الله رب العزت باندې ولی او الاخر په ورځ د آخرت باندې ذالک دا خبره چې خیر ډیر بهتره ده او احسن تاویلا او ډیر خدای انجام په اعتبار سره الله رب العزت څنګه اخیری انجام بهترین وګرځي